دا غیبت خو هر څوک کوي هر ټیم کې کوي خو چې رمضان کې کوي نو جدا بیا وزن به وي دارنګه د بدرت خواص را خلق وي و چې په رمضان کې وي دغه په لګي پر روزه په ولګي روزه په نه دی لګیدل نسوار په لګیدل دي او روزي ولګي دا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم گوا خول لري فانصاب واحد یو کس تاسو کنزل کوي نو دې وی رورا زما روزه ده گوا خو نشو ستا نبی تا گوا خول لري جواب خو جواب دې کنزلو ورته بوای زما روزه ده وای داسي مالا تر څوک نه دی لیدلې چې هغه تاسو کنزل کوي هغه وای چې زما روزه ده تاسو کو څوک لیدلې زبردست خلک چې سړی بلی لیدلې امن خدا لیدلې دي دغه کې بازار کې روان شي یو ځل یو روان شي ولاندې کړه د اپوزه ته خوړل و پوزه سره و یا سړو څه چللې وی روزه کې جنگ شما چوکه ته پوزه میدان تاسو ګناه مکوای دا سړی اوګه و د پدی باندې د پکوړی خیال کړ دې پکوړه خو نو شیخ پوزه دنه خوسخه لوګان بيدل دی پکې تا دا روزه دار جنگ دی یو پیپسی بوتل باندې مړې شیره مړې دا وړوکو نه بوتل کې نه غټ نه دا وړوکو د یو کس بوتل چوي دی باندې په جمعات کې مړې شه دي رمضان ماخام باندې نو مهرباني کې رقم کمزوري کنه کو روزه ماتو دلته هغه سړی ماتو چې بل خمبيره کول شي تا کې سايشته نه راغله ځان بچا پیټی کې ستاره موږ خیر سړیا کور کوا او مسلمانانو جمعه تر مسلمانانو د سرخان دي بل بګوریا تبخوري تا د مسلمان خو چا خول نه تر اوسه هغه نور مسلمانانو چې خپل خلینه نوړې وکړه بل اور کولا هغه خو نور چې دغه صفت قران کړي دي او دانی دي اوسني ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الایثار ځان باندې بل غوړه کوي زده وګیم خدای دې موړ شي نو پر دسترخوان د روزي باندې څوک جنگ کوي خوشوي دیو جنا ساداب نه پمنګ رمضان زی پمنګ رمضان راځي سلزت اخوان منګ ته میلاو نشو منګ درې د آداب لحاظ نه کړي نو سخوان منګ ته میلاو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډیر لوی ثوابونه دي چې په بل روزه ماته کوي صحابي راضي اے الله رسولا سی شیخ نه منکر خو سی شیخ یې خو نه ادا به منګه څنګه چل کو دا به څنګه چلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله ک کجوروي نیمه کجوروي پدی والا روزه ماته کوي وکي سم نه یو ګټو بو باندې د یو روزدار روزه ماته کا ثوابونه ملاوشل تا او پدی ګټو بو کد روزدار روزه ماته او بو ګټوم نشي ورکولې هغه د جام ځان ته یې سازو خیالي نو خوراغ نه بیاس خیالو کوي کنه پښوی زنو ځان لجک خو کړی یلته یې ساری ورته کوب کړی الله اکبر نه مخ کې د بیا راخګلې غټه کجوره په نظر کړي وړمبه حمله چې روزدار کوي نو په غټه کجوري کوي د دا نه کې چې غټه دا بلوخري زره خیر د وړونه به وخرم د کلمې والدي هغه خو کافر کوي بازي چې د مسلمانانو ورځ پابندي د په خوراک باندې نو بازه کې کافر دی مسلمان له روزه ماتي اخلي تر سي پیراج ثوابونه نه اخلي هغه ثواب قائل نه دي ثواب قائل نه دي خو دا د بلا زامن مرشله درځي نمنګ جنبړې خوا کې غری سورې کړې دي هغه نالې ټوله وبر راځي داسې
هلته مشینان چلیږي بجلی جوړیږي انجینیرو غټ د چینیانو مزدورانو کار کو رمضان خلی وچی وي هغه انجینیر اشارې سره د مزدورانو ته وایي چې دا خوله شونډې سپرې پې ولاړې دي وچې دي تنې نه وسوځي نو اوبه وڅښئ هغه وی الله پاک ګوري موږ اوبه نه څښو وی داسې وکئ دې سوري کې دننه وڅښئ بار خدای پاک ګوري دننه به نه ګوري که نه هغه وی دننه هم ګوري وی دغه سوري کې دننه هم ګوري وی ګوري وی ښه هغه ترجمان یې راوباله هغه ته وایي دې بچو ته زما ووایه چې دا سریاګان چې د جبل شانې پیړ موږ کټ کو ټوټې 5-3 فوټه پاتې کېږي هغه تاسو د دې ځای نه اخلی په تاکوټ کې په کباړ خرڅوئ دا خو خدای نه ییني که نه مې وګوره مسلمان یې بوجکه چیناغ وانې سړي مسلمان بوجکه موږ کې ځای دی روره ځای نه وی زمون کردار وی دنیا کې یو چینا ته ګوره زمونږ بدبدولو ته ګوره ولې څه وکړو چاڼ چاڼیو سروغ ځای شتی نه موږ به څه خبره وکړو چېرته کولی نه شو بیا هغه ترجمان ما ته یو داسې چلې موږ سره وکړو مې ښه یې وکړه د سره نرز وی پوه شوې نر بچی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو کتب علیکم الصیام مقرر شوی دی تاسو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې مقرر شوی فرض شوی په هغه خلکو چې مخکې ستاسو نه چا باندې کال روزي وي نو 50 شپږ میاشتې روزي وي چا باندې یو روزه بله بوزه نن روزه سبا بوزه عمر بر پوه شوې دارنګې نن ماښام روزه ماته شوه سبا ماښام پورې بیا روزه شپې به هم څه شی نه خوري او د کېدو نه بعد پاسې څه شی به نه خوري داسې سختې پابندۍ وي الله تعالی رو رو په موږ اسانتیا جوړه کړه نه کور کې چاته لاس نږدې کتو جایز و نه نور څه پابندۍ ګرانې وي الله اسانې کړي سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان نبی علیہ السلام منگتا تقریرو کو آخری رز دا دی میاشتی دا اس چی منگ پکی روانیو پس سبا روجہ دا نوننی منگتا تقریرو کو پس سبا روجہ دا نو حضرت نن منگتا تقریرو کو وی فرمالیا ایوہ الناس اے خلقو اللہ اکبر قد ازلکم شہر عظیم تاسو بنی یو غٹا میاشت را روانا دا اے خلقو تاسو بنی یو غٹا میاشت را روانا دا اللہ اکبر شہر مبارکون د برکتونو ډک میاشت د بنی را روانه ده سلمان فارسی وی منگ تا نبی علیہ السلام دغه فرمال شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر داسې میاشت ده چې په دې کې دن یو شپه داسې هم ده چې زر میاشتو عبادتونو عمره ثواب د هغه یوې شپې د عبادت دی زر میاشتو تقریبا 83 کاله جوړېږي
درې اتیا کال ستا یو نیم به عمري نور خبره ګرانه ده پوه شوې لویه میاشت برکتي میاشت پوه شوې بیا حضرت وی فرمایل داسې میاشت ده نفل کول چې دی پاغې کې فرض عمره ثواب الله ورکوي او څوک چې دغه میاشت کې فرض وکړي نو یو فرض حضرت فرمایل او یا فرض عمره ثواب دی یو مزد فرض چې وکړ لکه اویا مزونه وکړل پوه شوې دو نیمې میاشتې مزدونه عمره ثواب شو د یو فرض نفل فرض درجې ته ورسېدل اجر او مرتبه کې او فرض یو اویاو ته ورسېد هی الله پاک ستا د جنت ترغړولو لا بانه لټوي خو ته سزې پرېږدې نه نو دومره ناکاره نه په پیسي بوتل مرګ کوې پښتو ده که نه دا پښتو تاسو لاس کې کږي شوي دي دغه شان پدې کې د الله یاداش ذکر اذکار سو دوچنتیا باندې هغه ډیر دی سو دوچند دی نه بیا ماله براکوي ټولې ماخلل الله اکبر حضرت فرمایل دا د صبر میاشت ده ګوره ته اوبو نه ډوډۍ نه ګران کار نه د صبر کړی دی نو یو دو کنځلو نه پکې هم صبر وکړه که نه چل کېږي د جنګ کولو د بل د مری ماتولو نه اوس خو آسان کار دی مالدار چې غصه وکړي وی بلډ پریشر زیات دی چې غریب غصه وکړي نو دله نوم اسې چل شی لیونی شی دی مالدار خو بلډ پریشر زیاتېږي او که په دې مالدار یو سم غریب پیښ شي که نه اوچتۍ راخلاصي اوچتۍ راخلاصي پریشر به ټول وتی ختم شي وي څو ځله په غریب باندې مالدار پیښ شوی دی بیا بلډ پریشر والا ویښ شوی دی خو بیا نیغ لکه میغ شوی دی بیا پکې څه پاتې نه ګزاره کوئ غریبانان یې هم ګزاره کوئ که کور نه ماړه یې که نه دا خو ډېره ګزاره کوئ پوه شوې صبر میاشت ده حضرت فرمایي د صبر میاشت ده د صبر بدله جنت دی اخوا میز کې نور ځای نشته صبر میاشت ده د صبر بدله نور څه نشته سوا د جنت نه څه به کوو صبر به کوو ښه او که صبر به کوو ښه یریږئ مه رنګ مه زیړوئ ښه هسکه غړه څه کالې خو ډېر ښایسته موسم دی سوچ د باندې ګرمي راځي روژې به تلي ګرمۍ والا موږ نه دي نیولي پوه شوې نه که چل کېږي د الله سړی خو به یریږي روژې نه به یو سړی یریږي ولې به یریږي دا علماو لیکلې ده چې څومره بېدینه دی په ده د روژې روب دی دی سپلی شي چې څومره نیک دی هېڅ پروا نشته لا تکړی بس ځان ته ګوره نو الټراساؤنډ دی وشو بس روزه بدنی عبادت تی ستا د دې بدن زکات تی 11 میاشتې ورځې شپې مالونه دې ول کاروایانې دې وکړي نو دې یو میاشت کې صبر وکړه او یو څو ګنټې صبر دی که نه نه ډوډۍ نه د اوبو نه نه یوازې د غوی په شانې دا نه چې په اخورې وتړلې او اخو ته ټک ټک ګورې خورې نه پوه شوې دا به ستا د غوږم روجئ دا به ستا د سترګو مې دا به ستا د الله ظلم هم نه کوي د ده به روجئ دا ستا سوچ به غلط نه ځي تلاوت کوه ځان له ستا نور څه کار دی تلاوت کوه
دا د بدن زکات ته 11 میاشتو کې تا باندې یو میاشت راغل یورپ ډاکټران وایي چې دې سره صحت خکېږي مونږ یو یورپ والاو ستا سینسي تحقیقات اوس پیدا دي زمنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې ویل دي چې روزه ونه سای چې صحت هم خشي صومو تصحو روزه ونه سای صحت هم خسته شي سفر وکای مالدار بشي سفر وکا څه شی وګټه حلال راځه مالدار بشي کنه کدا غځه کې کور ناسې جو ناسيان بیا څه شي تغوث سینسی تحقیق کئی چې روجہ صحت لخدا د دې تحقیق نه بغیر محمد رسول الله ویلی صحت لخدا ستابت شي تحقیق د سینسی سړیا منګ حکومت خدمت کی عرض کو کرونا ر قبل سوي نه دا پابندیاں په جمعتونو ونه لګوي دا وباګانې بلاګانې په هر صدای کې راغل دي علماو نه تپوس دیو کی حکومت هر صدای کې راغل دي تاریخ د اسلام گواه د خلق بزور جمعات تکو مز تکو تلاوت تکو توبې تکو الله مخ کی هتیار غرزول تکو نو الله به وبال لري اوس و نږدې مودريږي نو اوس په چل کو درامي تو باډو کې در 300 یو زینو پروا نشته اګه جمعه تراله وشبک فوټل لري ودرېږي دا شته چې تاسو ناستي دا جمعه لاندې باندې لکه دې چت باندې برشي او برني باندې شین دا شته نه زیږي شپږو فوټو کې یو نه زیږي بیا الله سو کسول شپته فوټه صف لګي لسو کسولا شپته فوټه صف لس کسو په کیلو ودرېږي دا تا ته چا ویلي دي د دې دنیا یو تاریخ شته د دې اسلام یو تاریخ شته د دې وباګانو بلاګانو تاریخ شته او صحیح علما دې کې نه معلومات دیو کی بیا کې د عمل د مسلمانانو پاغي د ایمان راوړي یقین دیو کی در سوچ دا قوم الله ته توجه نکی الله تخپل هتیار مخ کی کته نه غورځي یو بابا نه ختمه چې بل و بابا پی راضي بل بنې ختمه چې درېمه به پی راضي لازمي برز دا من خپل خبرې نه کو دا لیکلي خبرې دي ابتدائی دور کې تابعین چې تیرو تیری پاغه دور کې وباګانې راغل دي حضرت انس رضی اللہ عنہ اولادنا اویا مړي دی هغه کې دا پس دا بلاګانې د فقېږي دا په الله تا خپل محتاجی کمزورتیا اظهار باندې توبې باندې ظلمونو نه لاس راخلو باندې پردي حقونه هغه خلکو ته پرېښلو باندې د رسول خلاف ورزي کړي نه دغه سنت په منلو باندې ادا طریقې دي د الله د راضي کولو مونږ ته د الله کتاب دا خولي دي کینه زلزلې برازي بارانونه غلای برازي سیلابونه برازي ادا ټول کاته برازي یو باندې ختم ریټونو ګرانواله برازي دا ولې داسې راځي ازمنګ د عمل د وجه ناراض یره خلکو عمل خراب شوی دی د سی وایا زما وایا خراب دی هر یو خپل ځان ته وای نو کویخ شوی خو ویخ بشای کدا سینین و شیروان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الصیام جنۃ روجی چی دینو دا ډال دی دال باندې د بل گزار نه خلق ځان ساتي واښوي خو هغه پورې ډال د چې دا سری نه کو مات نه کو دا چې تا مات کو نو هغه ډالې مات شو نو د بل گزار نه به څنګه بچ شي روجا چې صحیح مانو کې ونیول شي دا تاله د جهنم نه ډال دی
ستا د جانم مز کې بدا ډال شي تا به جانم ته نه پریدي خو څوک خپل ډال حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زیاد جہنم تا خلو او شرمگا بی سڑی لرا زیاد جہنم تا انسان زی شرمگا او خلی وجن زی حرام کئی حرام خوری حرام وئی او شرمگا بیزے استعمالی زنا کئی نور ناروا کئی او پر رمضان کے پدی بنے پابندی دنو نو زیاد جانم تا د خلی او د شرمگا د اعمالو د وجه سړی زی او هغه په دې روزه کې پاغې باندې پابندي ده نو انسان د جانم نه پې بچ کېږي پوه شوې حضرت فرمایي من لم یدع قول الزور څوک چې دروغو وینا نه پرېږدي په دروغو عمل دا نه پرېږدي فلیس لله حاجه الله ته هېڅ حاجت نشته چې دا سړی توام پریدي سکاک پریدي خوراک او سکاک پریدي چې دروغ نه پریدي نو د ډوډۍ د اوبو د بندولو ضرورت نشته نبی علیہ السلام وایي چې دروغ نه پریدي نو بیا خو دغه هم خوره نو یو ته حرام وایه بل ته حلال وایه حرام خدا دواړه دي روزه کې خوراک حرام دی روزه کې دروغ اسی هم حرام دي روزه کې خو ډبل حرام دي پاشوی نبی علیہ السلام فرمائی کل چرے چار روجئی فلا ارفس دا بے ہے خبر اتری کارونا بنکی دے با روجہ پا فیس بک مانی لنڈی ای کیوں بے ہے نشتے کنا مودی کڑا گوری اکتا دے بش کغا سشے گوری پتہ نشتے دے مانے دے با روجہ لنڈی سشی روجی دی ساداب لحاظی ہو کہیں دارنگی حضرت فرمائی شور روجہ کے مکھوائیں بازارون کے تاسو شور بنی لی دلے غوبل روانی مسلمانی رہا غوبل شور ہو دے پوشوی حضرت فرمائی کہ او سڑے چاہتا کنزل کئی نو مخی ندی دا مسلمان ہوئی رو رزما رو جدا خدا ہدایت سوک منی خونا منگ چه گورو دا انڈو خر شورو دے نو ٹوپک یا کلاشنکو پہ مازیگر دا ماخام منز کی چلی گی سو چلے روجہ پہ لگے دل پہ روجی وہ لگے دل نارز درخواست مینت کوم دی روجی کے دیر لحاظو کئی دا دید آداب و لحاظو کئی چستاسو پا کورونو کی بدنونو کی خیر و عافیت راشی حضرت فرمائی روجہ کی شیطانان لوی لوی وہ تڑلشی دا واڑا واڑا شیطانان او دا نفس دا قیسر پر آمی توب کی دا کو لوی لوی تڑلشی وی دی کہ دا لوی کو لاوے پکی میں کو سم کاتا ہوں سمی کاتی وی دا جہنم غٹ دروازی ام بند اکڑشی رحمت دروازی کلاوی پوشوی حضرت فرمائی چاچ قصدنی بغیر سے عذر نہ یوا روجہ اخوڑل یوا عذرون نشتے خام خا روجہ اخوڑا نبی علیہ السلام فرمائی اس کا دے باقی تمام عمر روجہ اساتی تمام عمر روجہ اساتی خو دغ روجی اگا قیمت اگا اجر اگا شیب دی سڑی تا قطعاً چرتی امو ملاو نشی اللہ دی منگلہ دری را آدابو د لحاظ ساتلو توفیق راکی